السلام علیکم ملګرو. جنید خان مدي سایډ له دا ویډیو تاسو لخکاري جدي کې تاسو له دا کچا کچا کورونه ښکاري دا د بدر په مقام کې زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان د چا د پاره چې د ټوله دنیا الله پاک پیدا کړی دا دغه کور مبارک جدي کې نور هم د صحابه کرام کورونه تاسو لخکاري چې ډیر کچا کچا کورونه زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډیر د غریبۍ جون تیر کړی دی. یو ورځ زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان داسې محفل کې صحابه کرام سره ناستو نو صحابه کرام له فرمایل چې تاسو له حیا نه درځي نو ویل ډایرک دغه شو حیران شو چې یار په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ دا څه ګناه شو چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم داسې خبره وکړه چې تاسو له حیا نه درځي تاسو کو چې موږ نه څه ګناه شوی موږ نه څه خطا شوی موږ څه چل کړی دی نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې تاسو داسې کورونه جوړوي چې تاسو سوای چې لکه دلته موږ ټول عمر اوسېږو تاسو دومره مال جمع کوئ چې تاسو خلاصول نه شئ نو ولې داسې کوئ تاسو له پته شته چې کله یو ساعت تاسو دننه کوئ نو واپس هغه دراوښ کو چانس تاسو لشتره تاسو ز ګارانټي شته چې زه به سبا پورې ژوند دی نو تاسو ولې لکه دومره غټ غټ کورونه دومره غټ غټ بنگلې یا دومره مال جمع کوئ داسې خبره د موږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان صحابه کرامو له کړی وه. اوس راشئ اوسنۍ زمانې راشئ خلک وګورئ څومره بینک بیلنس جمع کوي څومره پیسه جمع کوي د څه دپاره د بچو دپاره دې کې دی حرامې هم کوي حرامه پیسه هم جمع کوي خو یو خبره یاد ساتئ چې کم سړي په خپلو بچو باندې حرامه پیسه وخوړه هغه بچي به د دغې والدینو د دغې پلار د دغې مور عزت نه کوي دغه مور دغه پلار به د خپلو بچو د لاسه ډېر ذلیل کېږي په هغه حرامو پیسو چې هغه یې رالوې کړي وي هغه حرامه پیسې چې هغې له جمع کړي وي نو هغه بچي پې عیش عشرت هم کوي هم د دغې مور پلار بیا خدمت هم نه کوي د دغې مور پلار بېعزتیانې بیا کوي. نو نن سبا تاسو وګورئ هر یو سړی لګیا دی کوشش کوي چې زیات نه زیات مال جمع کړي هر یو سړی لګیا دی کوشش کوي چې داسې بنګله جوړه کړي چې داسې بنګله وي په دې ټول کلي کې چا سره نه وي خو ډېر خلک وي چې وس نه لري او کم خلک چې وس لري نو برپور همدغه رنګ کوي بنګلې جوړوي بینک بیلنس جمع کوي خو مالت کې په گاوند کې په خوا کې کورونو کې یو غریبي دغه د حاله به ناخبري ابا نهر وي هغه به د ماښام روټۍ نه وي چې غرمه خوري د ماښام به نه چې د ماښام خوري د سهار به نه داسې غریبانان هم وي او دا ځوان چې کوم وي دا کم مالداره سړی چې کوم وي دی به هر کال حج له هم ځي نو په داسې حج څه چې ستا په کور کې ستا ګاونډی وي یو هغه غریب چې کوم دی نهر وي هغه غریب سره د خوراک څښاک څه نه وي او ته هر کال حج له ځي نو داسې حجونه هم بیا خدای پاک نه قبلوي چې ته په کور کلي کې د غریب خیال نه ساتي چې ته په کور کلي کې تا سره دومره مال دولتي او ته بلډینګونه جوړوي او لګیایي او بچو له پیسې جمع کوي بچو له بینک بیلنس زیاتې نو په داسې دولت څه چې ته د یو غریب مدد نشي کولی د یو غریب مرسته نشي کولی نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهان چې تاسو له څنګه مو وي دا ټوله دنیا الله پاک زموږ خوږ نبی دپاره جوړه کړې زموږ خوږ نبی ډېر غربت کې ژوند تېر کړی ډېر غریبۍ کې هغه ژوند تېر کړی دی. یو ورځ وله زما په خیال خپلې لور وله ووي چې ای بابا جانه الله پاک نه غواړه که تا سره دا څه کمی دی الله پاک تاله هر څه درکولی شي ته ولې دومره غریبۍ کې دومره غربت کې ژوند تېرې نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې زما نه مخکې څومره هم نبیان تېر شوي دي او هم په دې غریبۍ کې ژوند تېر کړی دی او زه نه غواړم چې زه د امیرۍ ژوند تېر کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام.